الرحيم باب الاستنصار في الوضوء وصلى الله عليه وسلم. چونکہ ابواب الوضوء روان دي، منځ کې ابواب الاستنجاء راغلي. دې باب کې امام بخاری رحمت الله علیه باب الاستنصار فی الوضوء راو پاوداسه کې استنصار کول چې اصحاب ظواهر او حنابلة ورته واجب وای او زمنګ د احناف مذهب او مسلک دار چې د سنت او غرض د امام دفع سوال دا پیدا کیږي چې امام بخاری جزئی په کلی باندې مقدم کړه، جزئی په کلی باندې مقدم کړه او د اصل ترتیب خلاف ورزی کړه. اصل ترتیب دار په باب دی او داسه کې چې اول به مزمزی غړغړه، دویم به استنشاقی جذب الماء او دریم به استنصاری. او حضرت دلته استنصار په مزمزه هم مقدم کو، په استنشاق مقدم. نو د سوال دو جز دی، اول جز دادا چې جزئی په کلی مقدم کړي، دویم دادا خلاف ترتیب کاری کړي. پکار دا و چې مزمزه مخ کې وای، استنشاق ورپسې وای او بیا استنصار. د دې محدثین حضرات درې جوابات کوي. اول جواب عام محدثین دا کوي چې امام بخاری رحمت الله علیه کتاب الوضوء کې د ربط او د ترتیب رعایت او لحاظ نه دا کړی. تاسو ونه کته چې اول کتاب الوضوء شروع یو باب نیم او بیا پکې ابواب الاستنجاء راغله، اواز سوار لس ابواب، هغې نه پس بیا ابواب الوضوء شروع شو. نو کتاب الوضوء کې د ربط او د ترتیب رعایت او لحاظ نه دا کړی. دویم جواب دا ده کتاب الوضوء شروع ده او استنصار هم د وضوء یو حصہ ده. استنصار د اوداسه یو حصہ ده. دریم جواب دا ده چې استنصار په مزمزه او استنشاق ځکه مقدم که لپاره د اهمیت، وای چې په نسبت سره مزمزه ته استنصار اعضای باطنی ونه ده. استنصار ویل کېږي اخراج الماء عن الانف، پوزه کې او د پوزې په آخري حصه کې چې کم څښا او ګنده خیره اوبه جمع شوي دي هغه راویستل. حنابلة و اصحاب ظواهر خو ځکه ورته واجب هم وایي. د دې اهمیت ډېر ده. مزمزه کې او استنشاق کې ظاهري طهارت او استنصار کې طهارت باطنی ده، او اهم شی چې دا هغه طهارت باطنی ده. د دغه اهمیت د وجنه چې پوزې ته اوبه اچول، استنشاق جذب الماء اوبه بره راښکل، دې سره طهارت نه راځي.
استنصار اخراج الماء عن الانف په زور باندې د پوزې نه اوبه او خیره او ګند راویستل دې سره صفایي راځي پوزه کې دننه چې کوم ګند جمع شوی ده دا په نسبت سره خولې ته او په نسبت سره استنشاق ته دې ته باطني صفایي وایي او باطنی صفائی اهم ده له ظاهری صفائی نه نو دغه اهمیت د وجنه استنصار په مزمزه او استنشاق مقدم کړي څلورم یو جواب محدثین داوم کوي چې استنصار په مزمزه او استنشاق مقدم کې اشاره دی ته وشوه چې امام بخاری رحمت الله علیه په اوداسه کې د ترتیب قائل نه ده یعنی که اودس خلاف ترتیب وشي څه مسله نشته د ترتیب قائل نه ده ځکه که ترتیب قائل وای اول به مزمزه راوړي و بیا به استنشاق بیا به استنصار د ټولو نه وروستو د هغه مخکې چې مخکې و هغه شاته د په کتاب الوضو کې او په باب د اوداسه کې د ترتیب قائل نه ده د دې وجنه استنصار مقدم کړي و د ټولو نه ښه وجه دا ده چې استنصار سره باطني صفایي راځي اګندونه لري کېږي او خولې ته اوبه اچول ظاهري صفایي ده پوزې ته اوبه اچول ظاهري صفایي ده راویستل د پوزې نه د ګندونو باطني صفایي ده او محتم بشان په نسبت د ظاهر باطني صفایي ده الله بچه قال حدثنا عبدان قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني ابن ادريس انه سمع طاهرا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من توضا فليستنفر ومن استجمع فليوتر ګوره جی من توضا چا چودس کو فلیستنصر د دې وجنا اصحاب ظواهر وی صيغه د امر ده او مؤکد باللام دا سره د حنابلو په مذاهب اربعو کې وی امر برای وجوب دا د پوزې صفائی کول وی دا واجب دی ومن استجمر فلیوتر او چا چې استجمار کو نو طاق عدد بکی طاق عدد نو یو ځلی مخکې یو خبره تیره شوې ده پاک مولاو کې ستاسو اذهان عالیه او ترش ستاسو لږ التفات او توجه هغه خواته وشي استجمار چې کله ذکر کېږي کتابونو نو د احادیثو د فقه کتابونو کې دا په درېو ځایونو کې استجمار راځي استجمار په کتاب الحج کې راځي نو په کتاب الحج کې استجمار چې ذکر شي مراد تینا د جمرات او د شیطانانو وشتل دی په مینا کې لسمه یو لسمه دولسمه چې په مینا شریفه کې کم حاجیان دی شیطانان په کانو باندې ولی تنوي تا قدد کانی به اوچت کې لارې نه مزدلفه نه او اوس ویلا ډیر خوندو شیخ ګل اورس تر بل حج ګرانی په خوا به سعودي حکومت ډیر سہولتونه اجیانو ته اوس په باندې تهدیدات لګي والله علم چې څه غرض بوي سکالی وای دا غم خرڅه د کانی د شیطانانو ته بچتلې نو په لفافه کې به کانی یا چولی او چې $6 او که بچو باندې بادام خرڅه نو شریعت خدا وای چې تل مزدلفه نه روانه میناته نو چې ورنږدې کېږي خورګای د بس کانی بزان سره والي او پاغه باندې به بیا شیطانان ولي اوس کانی وی خرسیږي لپاپو کې تیار بند کړی دی بس هغه بوال نو چې دا اوس اتي اصل لګه کسانی او دا کانی په پیسو والی کروڑونه ریال د دینوم جوړي نو استجمار چې کتاب الحج کې راشي شیطانان وشتل په ایام مینا کې پتا ک عادت کانو باندې دویم حضراتو دا استجمار په کتاب الحدود کې راځي کتاب الحدود کې چې استجمار راشي
نو معنا دا ده چې زانی شادي شده او مزنیه شادي شده چې پاغي باندې زنا ثابت شو یا په څلورو شاهدانو یا په څلور اعتراف او اقرار هغه بیا په کانو وشتلې کی نو استجمار معنا وشتل د زانی او مزنیه پس له ثبوت د زنا نه په کانو باندې نو دویم کتاب الحدود کې ځای مو پیژند او دریم په کتاب الطهارت په کتاب الطهارت کې چې استجمار راشي معنا کانه استعمالول پس له تقاضینا لپاره د استنقاء چې تقاضې ته کېناستې هغې نه بعد لوټه کانه استعمالول نو احناف وایي چې ایثار مستحب ده زیات نه زیات سنت ده شوافی وایي واجب ده هغه ایثار ته واجب نه تسلیس ته واجب وایي فلیذهب معه بثلاثه احجار منګه وایي چې ګوره تاسو دا کاڼي واجب ګڼئ که استنقاء المحل واجب ګڼئ من خو وایي چې محل پاک شي که په یو پاکیږي که په درې پنځه اووه نهه ایثار دا عام ده او تسلیس خاص ده ثلاثه و اطلاق په څلورو پنځو دوو یو نه کیږي او د ایثار اطلاق په تمامو طاق عددونو یو نه واله یو سل یو څومره چې دي دې ته ایثار وایي نو عرض دا ده چې په طهارت کې تا استجمار راشي معنا استعمالول د کاڼي پس لتقاضین لپاره د استنقاء المحل فلیوتر طاقدت یو مخې نه شروع کا شاته بل شاته نه شروع کا مخې طرف ته بل بیا مخې نه شاته او تاسو ونه ویل که یو کاڼی سړی پیدا کړي او د هغې درې مخې او په هر مخې ځان صفا کړي شوافي وایي صفایي وشوه موږ وایي کاڼی خو یو درې خو نه و تاسو خو درې واجب وایي نو د احناف په مذهب ثابت شو چې مطلوب استنقاء د محل ده نه تعداد د کاڼو هلو قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن عبد الصلاه عن الله بن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استجمار به وتري کاڼي چې استعمالوي په استنجا کې نو طاق عدد دی وی بالکل د طاق عدد دی که وخت نم ونه څه ګناه خو نه ده او کتا کوي ډیره ښه ده یو وی درې پنځه نهه یولس چې په څو باندې استنقاء راځي البته د دریو استعمال ضروری نه ده لکه څنګه چې شوافی واجب وایي پوزې ته دې اوبه واچئ استنشاق دی وږي ګورئ جي دا تاسو ویلی دي دواړه په دواړو کې فرض دي واجب دي اصحاب ظواهر وایي فرض دي مزمزه و استنشاق په اوداسه او غسل کې حنابله وایي واجب دي شوافی وایي دواړه په دواړو کې سنت دي احناف وایي چې مزمزه استنشاق په غسل کې فرض او په اوداسه کې سنت مسله باندې پوه شو که نه جي غسل کې فرض دي هلته فطهروا راغلی صیغه د مبالغې ده او پاتې شو په اوداسه کې عشر من الفطره لس اشیاء دي چې هغه سنت دي یو پکې مزمزه او استنشاق هم نو منګه په اوداسه کې دواړه سنت وای غسل کې فرض وای ولې غسل کې دا موږ راوړو په اعضای ظاهري و کې او په اوداسه کې اعضای باطني او داس روزانه کېږي تکلیف نشته او غسل کله کله وي اصحاب ظواهر وی فرض په دواړو کې حنابله وی واجب په دواړو کې شوافی وی په دواړو کې سنت غسل منګ وی چې غسل کې فرض او دی کې او ثم لینتصر چې پورته دی وبراخ کله استنشاق جذب الماء الى المنخر اوس خدا کیسه نشته برداشت داسې یو کې خلاص نو بیا بیرته په زور باندې د اوبر او باسه چې څومره غندونه پوزه کې وي چې هغه ټول راوځي د احدکم وای چې کله را پاتې یو د تاسو نه د خوب نه اشاره ده چې دا حکم امت ته د انبیاء ته نه ده ګوره مولانا صاحب دا احدکم ویل کوم ضمیر خطاب شو کن اشاره دې ته وشوه چې دغه حکم چې یو سړی د خوب را پاتې که خوب لیلی ده که نهاري ده که د شپې خوب ده که د ورځې ده که قیلوله ده که حیلوله ده که غیلوله ده که هر څه ده خو چې خوب ده
نو احدکم کې اشاره وشوه چې امت ته دا حکم د انبیاو ته نه ده نو فلیغسل او دی وینځي یده لاس نوم لیلی نوم نهاری دا د لاس دی وینځلو علت څه ده؟ علت شاته راځي فإنه لا یدري دې سړي ته دا پته نشته چې دا زما لاس بیګا زما د بدن په کومه حصه باندې پروت او ما درته یو خبره ترمذی کې کړه و یاد ده رحمت الله یاد نه ده کنه یې شو هغه دا چې اصل کې دا حکم اهل حجاز دی بارو د حجاز مقدس ګرمي وړه رضیات ما خوستان به چې خلک وکیدل وو د کېده تقاضې ته ولاړ استنجا به کانو سره او به بنوي یا دی وبو قلتو چې استنجا وبو سره وکي نو چې وده به شو دی به جامې ټولې وېستلې ګرمي ډېره نو بدن به خولش نو لمحل د استنجا نه به جزاکم الله هغه مخرج نه به د نجاست د خولې په ذریعه باندې خور شو پتون ته به لاړ نو د شپې سړی کله لاس پتون باندې کله کوناټي باندې کله بین الفخذین کله یو ځای کله بل ځای نو احتمال دې دا چې د الله سے په نجس ځای باندې لګېدلی توهم د نجاست د حقیقتا نجاست ولیک نجاست حقیقي بیا لاس وینځل یقین بالیقین فرض اوس دا هغه صورت ده چې یو سړی د شپې وده کېږي غټه تقاضا یې کړې ده بیا یې ځان پکړی کاڼي لوټي باندې تاسو ویلې تقلیل راځي قلعه نه راځي بیا چې وده کېږي جامې یې ویستې دي بیا په هغې کې داسې وشي سړی خوله شي له مخرج معتاد نه نجاست د خولو په ذریعه باندې د پتنونو ته خور شي بیا د شپې سړی هغه ځای باندې لاس ولګي فإنه لا یدري این باتت یدو من جسدی نو توهم د نجاست نو اوس اصحاب ظواهر وی چې لاس وینځل واجب دی که لیلی خوبی که نهاری وي که بدن کې کپړې وي او که نه وي جمهور علما ورته مستحب وی ځکه توهم د نجاست د حقیقي نجاست نشته که نجاست حقیقي وي بیا فرض علی العین او دلته چونکې توهم ده نو ځکه جمهور ورته مستحب یا سنت وی په خلاف د اسئله ګوره فإن احدکم لا یدري د کراهیت تنزیهی علت ذکر کا سړی ته پاته نشته این باتت یده من جسد چې زما لاس د شپې په کم ځای د بدن ګوره که یو سړي لاس ونه وینځه او چاټۍ بالټۍ اوبو سره لاس ولګېده نو چې هغه وایي اصحاب ظواهر چې د اوبه نجسه شوې دې باندې اودس نه کېږي او جمهور وایي چې دا مکروه تنزیهی ده کراهیت تنزیهی ده که نور اوبه نه په دې باندې اودس کولی شي مولانا سے مبارکه د دې باب د ما قبل سره بالکل ربط نه ښکاري ځکه مخکې مسله شروع ده د استجمار بیا د استنجا شروع و بالماء وغیره او دلته وایي چې وظیفه د خپو وینځل دي او مسه به په خپو باندې نه کوي ښکاري دا چې ما قبل سره څه خاص مناسبت نشته خو تاسو ته پته ده چې یو مسله د اختلافي د اهل سنت والجماعت او د روافض په منځ روافض وای کستا پخپو کې موزه جورابي وی کنای نو په خپو باندې به مسي وارجلکم وامسحوا برؤوسکم وارجلکم طحاوی دې باندې پوره تحقیق کوي وی د ارجل پر اوس باندې عطف ده او د هغې وظیفه مسه ده نو د رجلینو وظیفه مسه نو روافض وایي چې مسه به ورباندې کوي اهل سنت والجماعت تمام څلور واړه مذهبونو والا هغه وایي نه وظیفه د رجلینو که په خپو کې د موزې وي نو ښکاره خبره ده چې بیا مسه ده او که خپې لوڅې دي نو وظیفه یې ګورئ غسل ده او که چا مسه پر رجلینو باندې وکړه دا قی مقام د غسل نه جوړي آخري ګلانو درته پته ولګېده که چا په قدمینو مسه وکړه نو مسل د غسل قی مقامه نشي جوړېدلی بلکې حتما به وینځي او که مسه یې وکړه او لمونځ یې وکړه لمونځ یې نه ده شوی
د سره نه ده شوی دا نه چې کمال ادا شه نه نه د سره شوی نه ده فرض پاتې شوي دی الله وبه قال حدثنا موسى قال حدثنا ابو العوانة عن ابي بشر بن يوسف بن مالك عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه اصل کې محمد انس یو سړی را پاتې چاټۍ د بالټۍ د بل غټ لوښی ده او وړوکی لوښی نشته چې هغه غټ لوښي نه اوبه راوالي نن سبا خو غټ بالټي دی بالټي کې تملو تي که څه شی ورته وایي یا وړوکی لوښی جام او بل شی به راوایي اوس که سړی د خوبه را پاڅي بالټی پروت د اوبو نه ډک ده چاټۍ د اوبو نه ډکه ده وړوکی بل څه نشته جام یا تملوت وغیره چې ته اوبه راوالي او د لاسونه ووینځې نو بیا به څه کوي فقهاو چې کومې دوه جزیې لیکلي دي هغه دوه جزیې به تاسو بیا په خپله باندې نو شکر ده چې یو سړی غټې دورې ته راځي زه وایم چې شامي د ټولو جزیاتو سره ورته یادوي که څنګه پیر صاحب دا خو به ډېر ظلم وي چې سره د دې چې دورې ته م راورسي او شامي م ورته د ټولو جزیاتو سره یادانه وي دلته بیا دوه جزیې دي وایه بچی الله د غزوې نه واپسي وه ځینې صحابه مخکې و حضور شاته روانو فادرکنا وقد ارهقنا العصر منگ سره رسول الله مبارک یو ځای شو او منګه فکرمن کړي و ستومانه کړي و لمانځه د مازدیګر منگ ډارېدو چې د مازدیګر مونځ رانه فوت نشي قضا نشي نو چې کم نوي نوي مسلمانان لکه تبلیغیان چې سې روزې نه راشي بیا به ځان نه پوهېږي خپې هم تبلیغ کوي لاسونه هم کوي سترګې هم کوي ټول تبلیغ او صف اول کې م ولاړي تکبیر غلام او کېنی زمونږ استاد خو چې 2 ورځې تېرېږي لکه غبارې نه چې هوا وځي بیا یو شي ته م خیال نو دا نوي مسلمانانو وی هلکه د مازدیګر مونځ رانه قضا نشي فجعلنا نو موږ شروع شو نتوضع او اودس هم کوو دا حدیث مخکې ګورئ تیر ده مخکې د اوبو چینه وه کشرانو منډې کړې نوي مسلمانانو چې اوبه لګي دي مړه چاته به رسي چاته به نه هله ځان ورسه اودسونه و هغه چې لاړو نو په د خپو باندې مسه و د مسې معنی غسل خفیف لږې اوبه یې واچولې حتی پوندې او د پوندو شاتنۍ حصه وچه پاتې و رسول الله مبارک په اوچت آواز باندې ویل للعقاب من النار او مضاف مقدر ده ویل لاصحاب العقاب من النار ویل لصاحب العقاب من النار آغا خاوند پوندو با پوند په اور باندې سوځي چې په اوداسه کې وچې پاتې شوي دا وعید شدید ده که نه ده هلاکت او تباہی او بربادی د للعقاب پوند لپاره لاصحاب العقاب د پوندو د خاوندانو لپاره من النار د اور نه 2 ځله یا 3 ځله دا وعید شدید زکه ویلې ونمسه علی ارجلنا من مسه کړو په خپو د مسه نه مراد غسل خفیف معمولی او بم په خپه باندې اچولې وې ټول خپه پورا نه وینځل شوی دا پوند او د پوند شاته ځای وچ پاتې شوی دا رسول الله چې دومره سخت وعید ذکر کا خدای په ترک الغسل باندې ذکر کا چې په خای پورا وینځل نه و او کچیرته وظیفه د رجلینو مسوینو وعید ته ضرورت و بیا خو چې معمولی لاس لون راخکلی هم کافي وه چې دا دومره سخت وعید وایي چې دا د پوندو خاوندان به د قیامت په ورځ د جهنم په اور سوځي یا د دی پوند معلومه دا شوه چې وظیفه غسل د مسه نه ده دی چونکې غسل خفیف کړی و دومره سخت وعید راغی که خالصه مسه یې کړې وه بیا بله څومره سخت وعید دې ځای کې یو خبره بله مخکې هم شوې ده غالبا خو یېره شي وضو په ضمیر سره نفس فعل اودس وضو په فتحې سره اوبه د اوداسه وضو په کسرې د واو سره 2 معناګانې علماو کړې محمد انس یو معنا څه ده د اوبو هغه لوښی چې کم لوښي کې اوبه دي تور باندې اودس هغې ته وضو وایي لکه طهارت نفس پاکوالی طهارت اوبه د پاکوالی طهارت
هغه شیمپو او صابون او پودر چې باغې ښه پاکوالی راځي. نو دلته ویزو معنا لوښی چې هغې کې د یو داسې اوبه دي. هله وجعلنا يتوضا ونمسح ولا ارجلنا فنادى بأعلى صوت ونحن الى قعدوا من النار مرتين او ثلاثا باب المغمرة في الوضوء. ګوره مولانا صاحب غړغړه تحریک الماء فی الفم د اوبو اړول په خوله کې مبالغه به کوو خو که رمضان شریف نه او زما استا په مذهب اعضاء الوضو درې قسمه دي. یو هغه چې من جمیع الوجوه ظاهر دي، یو هغه چې من جمیع الوجوه باطن دي، یو هغه چې من وجهین ظاهر او من وجهین. نو خوله په هغه اعضاو کې ده چې من وجهین ظاهر ده کړي کلا وکړه او من وجهین باطن ده کړي خوله بنده کړه بیا باطن کې راغله. نو چې ګوره من جمیع الوجوه ظاهر دي په غسل کې ټول فرض ده که ویښته ځای وچ پاتې شي غسل نه کېږي. چې من جمیع الوجوه باطن دي هغې نه په غسل کې اوبه رسول ورته ضروري دي نه په اوداسه کې. او چې من وجهین ظاهر او من وجهین باطن دي په غسل کې فرض دي او په اوداسه کې سنت دي. هغې کې مزمزه ده. رمضان نه غیر مبالغه کوه چې ګوړګوړو ته اوبه راشي او چې رمضانی بیا مزمزه تحریک الماء فی الفم بدون المبالغه. قال ابن عباس وعبد الله بن زيد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن مسعود قال اخبرني عطاء بن يزيد عن عثمان قوله عثمان بن عفان انه راى عثمان دعا بوضوء فافرغ على يديه من اناء من انائه فغسلهما 3 مرات ثم دخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنشق ثم غسل وجهه 3 ويديه لم يلتغي 3 ثم مسح براسه ثم غسل كل ذكر 3 ثم قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتوضا نحو وضوئي هذا. ما حضور لیدل او دا ما چې څنګه اودس وکړه دغه شان ته اودس کول. وقال من توضا نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين نه هو په هغه ځای کې استعمالیږي چې مماثلت کلی نه او مثل هغه ځای کې استعمالیږي چې بین شیئین مماثلت کلی وي. چې سړی صحیح اودس وکړي ابلاغ اسباغ او بیا 2 رکعاته د اودس شکرانه کوي چې په منځ کې د حضور او توجه برابر وي. حدیث و نفس په زړه کې زګرځي راګرځي نه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. الله دای فضیلت دی اودس درته بیان کړ. نو دینه دا معلومه شو حسن بصری وای او محمد ابن سیرین چې وظیفه د رجلین غسل ده که غسل نه وای نو نبی علیه الصلاۃ والسلام دا دومره فضیلت دی او دا څنګه ذکر کيو. دویم اداره چې ابن سیرین به ګوتمه په لاس کې و نو ګوتمه به خوځول را خوځول ډیر کرته ګوتمه تنګي د ګوتمه لاندې زې ته وبني رسیدلی استیعاب نه راغله نو ګوتمه به خوځول چې د ګوتمه لاندې ځای وچ پاتې نشي حالان کې په مسح کې تحریک ته ضرورت نه یې. غسل الاعقاب نو ګوره مخکې مسله ذکر شو ویل للعقاب من النار بیا هم درته دا ثابتول غواړي رد کوي په شیعاګانو روافضو خذلهم الله باندې چې وظیفه په اوداسه کې د رجلینو وینځل دي دا مسه نه ده. وی ګوره پوند او د پوندو شاتنی حصہ د دې وینځل ضروری دی او په ترک د غسل د شارع له طرفه وعید شدید راغلی ده او وعید شدید په ترک د غسل باندې راغلی ده. معلومه شوه وظیفه د رجلینو غسه ده نه مسه. قال حدثنا ابن ابي ياسر قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت ابا هريره وكان يمر بنا والناس يتوضؤون من المطهر فقال اسمعوا الوضوء فان ابا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل الى قال من الله. ګوره مولانا سے مبارک اسبغ الوضوء د اودس وب پورا اندام ته ورسوي. پاوداسه کې فرائض سنت مستحبات ادا کړي. انقاء الاعضاء ټول اندامونه خصفه سوترو وینځي. ابلاغ اسباغ اجمال اکمال خبره مخکې شوه ده. ویل للعقاب من النار هغه پوندې به په اور سوځي چې پاوداسه کې وچې پاتې شي
کچېرته د دې حکم مسوا بیا به دا وعید نبی علیه السلام نوې ذکر کړی هم وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن سعيد بن جبير غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين مولانا سے مبارکه ترجمه الباب کې امام بخاری دوه ټکی راوړ د خپو وینځل په چپلو کې چې چپل دې په خپو دي او ته په کې خپې وینځې دا د احرام والا چپړ یا د پلاستیک والا چپړ چې قدم نه پټي پورا نو اوله خبره دا ده کچېرته ستا چپل په خپو باندې وي او تا ور باندې اوبه واچولې سره د چپل د خپې ووینځلې په دې شرط چې ټولې خپې ته لاندې باندې اوبه ورسېدې دا جایز دا چپل وباسې نه چپله کې او سره د چپړو د خپې ووینځلې احرام کې او حرم کې ټول داسې کوي هلته وباسې نه اکثر ځکه هغه داسې چپلې چې مکمل خپه پکې لوڅی نو چې لاندې باندې خپه ووینځلی شو اوبه ورته ورسېدې بس دا جایز ده او دویمه خبره دا ده وایي که چېرته د سړي په خپو کې چپل وي او په چپل باندې مسه وکړه نو دغه مسح کوي مقام د غسل نه جوړي ولا يمسح على النعلين سره د پیزار چپلو چې چپل د پخپو باندې دي او تا په دې باندې مسح وکړه او ته لابس النعلين نو ګوره مسح به نه کوي په رجلینو باندې خو که سره د چپلو د په رجلینو باندې مسح وکړه دا نه منتقل کیږي غسل ته معنا دا مسح د غسل قیم مقام نه جوړي فرض نه پوره کی او که سره د پیزار د خپې وینځلې اوبه ورته ورسېدې شرط دا ده چې هغه خپل مقدار کعبینو پورې لاندې باندې اړخونه ټولو ته اوبه ورسېده بالکل جایز ده خو که مسح دې وکړه دا جایزه نه ده او دا نه منتقل کېږي غسل ته او نه قیم مقام د غسل جوړیږي او نه ستا فرض ادا کېږي قال اخبرنا مالك بن سعيد المقبري عن عبيد بن جريج انه قال لعبد الله بن عمر يا ابا عبد الرحمن لا يجب غسل ومن لم ارى احدا من اصحابه عبد الله ابن عمر به څلور کارونه کول ورته لږ وګورئ دا شاګرد نه تپوس کوي دا سعید او عبید بن جریج وای ما عبد الله ابن عمر ته ویل چې اے ابو عبدالرحمن دی عبد الله ابن عمر زوی ده نو دا اسم کنیه ده وای ابو عبدالرحمن رأیتک تصنع اربعه ما تلیدلې ته څلور کارونه کوي لم ارى احد من اصحابک یصنع ما ستا ملګرو کې نور څوک داسې نه دي لیدلي چې هغه دا څلور کارونه کوي خو ته کوي یعنی نور صحابه مې نه دي کتلي چې دا څلور کارونه وکړي خو ته کوي د دې علت او حکمت او فلسفه راته ووایه نو اوس استاد جي ورته وګوره اول قال وما هي يا ابن جريج ورته وایي یا لکه عبید ابن جریج هغه کم څلور کارونه دي چې تا زه لیدلی یم چې زه کوم او نور صحابه یې نه کوي قال دی ورته وایي رأیتک ته مې لیدلی ابن عمره لا تمس من الارکان الا الیمانیین ته لاس نه لګی لمس نه کوي د دوو رکنینو مگر صرف د ارکان یمانی او حجر اسود بس دغه مس کوي او باقي د دوو نه کوي خیر مولانا صاحب کعبه شریفه دا څلور ګوټي زره ځکه ورته کعبه وایي مکعب هغه کمرې ته وایي چې څلور ګوټي ځای څلور کونجه لري یو برابر مولانا صاحب مبارکه موږ تاسو د کائنات رب ته بوځي چې سړی مخامخ ورته ګوري نو په هر څه باندې ښه پوهي یو د کعبې شریفې غربي حصه ده غرب طرف ته دوه رکن دي رکن معنا کونج دا یو کونج شو دا بل هغه آخره کې یو کونج دا بل نو یو مغرب طرف ته یو ته وایي رکن شامی بل ته وایي رکن عراقي
دا دو ګوټونه د کعبه شریفه دا جانب مغرب ته دي او د دې رکن شامی او د رکن عراقی په منځ کې چې رکن عراقی ته نږدې ده او شمالي نه لږ لرې ده دلته حتیم شریف هم ده. حتیم هغه کومه حصه چې د بیت الله نه جدا کړی ده او تو ما ته وایي چې طواف به من وراء الحتیم کې ځکه دا د کعبې حصه ده. دا حتیم که تاسو نه څوک تپوس وکړي چې دا په کم کنجونو کې راځي ته به وایي دا د عراقي او شامي په منځ کې ده. عراقي ته نږدې ده او شامي نه لرې ده. لکه اوس وګوره مولانا صاحب دا رکن شامی شو دا کنج بیا زه هغه مولانا صاحب آخري کنج هغه عراقي ده او د آخري نه مخکې دا دریم ملګری چې ناست ده دغه ځای کې حتیم او دا دیوال چې ده دا جانب مشرق ته ده د کعبې شریف. اوس په حج او په عمره کې د دې شامي او د عراقي رکنینو نه لاس لګول شته نه ښکلول شته نه ښکلول شته او نه لاسه. اوس دا بل طرف دیوال د کعبې اوس دا بل طرف ته چې کم دیوال ده دې ته شرقي دیوال وایي. شرقي د دې شرقي دیوال دغه یو طرف ته دا کنج دې ته رکن حجر اسود وایي دی او هغه آخري کنج ته رکن یمانی وایي. دا رکن حجر اسود دا په هغه کنج کې لګېدلی چې کم کې د کعبې شریفې دروازه هم ددل. اوس دا رکن حجر اسود دا ورسره چې دا شین دا رنګ ښکاري دا د کعبې شریفې دروازه ده. دا یو دیوال شو آخري ګوټ هغې ته رکن یمانی وایي. نو رکن یمانی او رکن حجر اسود دا جانب مشرق د شرقي دیوال د کعبه کې راځي. و د شریعت مسله دا ده چې ته طواف کوې نو رکن عراقي د به لاس هم نه اوچتی ښکلایې به هم نه لاس به هم پې وهل سنت نه دي او کاسې تبرکن لاس ږدې. رکن شامي هاکذا خو چې دی بل طرف ته راواوړې شرقي دیوال د کعبې ته نو رکن عراقي هغه به هم ښکلوې یا به لاس ورباندې ږدې. او رکن حجر اسود خو درې خبرې دي که ازدحام ګڼه ګوڼه نه وه ښکلول دي او که بل امسا نیزه هغې باندې لګول دي هغه ښکلول دي او که ډېره ګڼه ګوڼه وه لرې نه ورته لاس اوچتول الله اکبر دي بس. نو اوس دا دوه رکنه چې حجر اسود او رکن یمانی د دې منځ کې 80,000 فرشتې همیشه ولاړي او دلته هلته تا طالبان وي قل اللهم ربنا آتنا فی الدنیا قل اللهم دا دعا به هلته ډېرې غواړي. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه فرشتې وایي امین وفي الاخرة حسنه د حسنې 80 معناګانې دي فرشتې وایي امین وقنا عذاب النار فرشتې وایي امین. دا آدم علیه السلام د جبریل سره د رکن یمانی او د رکن حجر اسود منځ کې ملاقات کړ. وی صاحب تاسو هم راځئ او وی تاسو نه 2000 کاله وړاندې موږ دلته طوافونه او دې ځای کې موږ دا دعاګانې وایو. وی ته دا دوه رکنه چې یمانی ده او رکن حجر اسود ښکلایې لمس یې کوې او عراقي او د شامي نه کوې دا ولې. او بعضې صحابه داسې دي چې هغې لمس د رکن حجازي او د رکن شامي او د رکن عراقي هم کوي خو ته نه کوي. لکه ګوره حضرت امیر معاویه حضرت عبدالله ابن زبیر هغې به دا خصوصیتو هغې به کله کله د هغې لمس کو لیکن باقی صحابه کرام نه کوي. د دی صرف د دې یماني او د رکن حجر اسود وی ښځه دا خو د یوه خبره شوه چې دا تا نوټ کړې ده چې زه نه کوم او باقي صحابه. دویمه خبره راته وکړه دویمه خبره څه ده چې تا په هغې کې په ما باندې اعتراض ده. ویلې دویمه خبره دا ده چې تاسو دغه کوئ ګوره ورأیتک تلبس النعال او زه تا وینمه چې ته ساده د ساده څرمنې نه جوړې شوې چپلۍ او چپړې په خپو کوې. تلبس النعال الصبیه ساده څرمن غیر مد
بوغه وی دا ګوره نور څوک نه کوي. درېمه دا ده تسبغ بالصفرا، نو چې زه درته ګورم کپړې دې م زیړې وي او ویښتانو ته م زیړ رنګ ورکوي او نور صحابه زیړ رنګ نه ورکوي او نه زیړ رنګ والا کپړې اچوي. او څلورمه خبره دا ده چې کله د حج میاشت راشي نو تمام حاجیان د ذوالحج په اوله ورځ احرام تړي. حج خو وروستو کېږي، اتم نهم لسم یولسم، ټول حاجیان احرام تړي په اول د ذوالحج او ته په اتم باندې تړي. دا ولې عبدالله ابن عمر به په اتم باندې له مکې نه موسم حج کې احرام تړ او باقی صحابه وی اول د ذوالحج نه تړي. دا عمر فاروق حکم کړو چې کم حاجیان حج ته ځي نو د ذوالحج اولی ورځ نه خپل احرام وتړي، کدا مکه کې که مکې نه باري. دا څلور خبرې ورته وکړي. نو د څلورو خبرو دپاره اوس دی دلته جوابونه کوي. ورته وایي اول ورته وګوره رأیتک تصنع اربعا لم ارى احد من اصحابک یصنعها، زه تا وینم څلور کاره کوي نور صحابه نه کوي. وایي هغه څه دی ابن جریج؟ وایي اول خدا را چې ته رکن یمانی رکن حجر اسود ښکلی لاس پې باندې ږدې او دا باقي عراقي شامي باندې نه ږدې. دویم تلبس النعال الصبیه، د ساده څرمنې چپړ استعمالی. ورأیتک تسبغ بالصفرا، زه دې وینم چې زیړې کپړې او ویښتانو ته زیړ زعفراني رنګ ورکوي. څلورم ورأیتک اذا کنت بمکه، او ما ته لیدلی چې کله مکه کې اهل الناسو احرامونه تړي خلق اذا رأوا الهلال، چې کله میاشت د ذوالحج وګوري ولم تهل او ته احرام نه تړي حتی کان یوم الترویه، چې د ترویه ورځ راشي. پیر صاحب ترویه څه ته وایي؟ اتم د ذوالحج ته. اتمه دا چا چې تمتع کړی نو هغې بیا احرام ماتې کړ، کعبه مکه کې پراته وي. په اتم د ذوالحج به د مکې نه احرام تړي مینا ته به رواني، نهمه شپه به مینا کې کوي، سبب عرفات ته ځي. وی ته په اتم باندې احرام تړي او باقي خلک اول د ذوالحج باندې. ولم تهل انت حتى كان يوم الترویه. قال عبدالله ابن عمر وی چې و جوابونه واوره. اله اما الارکان، وی اول جواب خدا ده ته ما ته وایې چې دا رکن عراقي شامي ولې نه ښکلی په دې لاس ولې نه ږدې؟ وایي ما رسول الله نه ده لیدلی چې د رکن یماني او د رکن حجر اسود نه علاوه دا باقي دوه ګوټونه یا ښکل کړي یا لاس لګولی، نو ځکه زه نه کوم. او پاتې شوه دا خبره چې ته ما ته وایې ساده چامړونه او څرمنې د چپړې جوړې کړي دي. ما نبي علیه السلام لیدلی یلبس النعال التي لیس فیها شعر، چې رسول الله مبارک به د هغه څرمنو نه جوړه شوې که هغه دا پیزار استعمالو چې په هغې به ویښتان نه و، ساده څرمن. ګوره ویتوضأ فیها، ترجمه الباب سره مناسبت راغی. غسل الرجلین فی النعلین، هغه څرمنې نه جوړې شوې چپلې وې، خپې مبارکې به په چپلو کې وي وینځلې به. زه په دې خوشحالېږم اتباع د پیغمبر کومه زه مچوم. لږ غوندې صبر وکړه. اوس یو خبره داره چې آیا رسول الله مبارک زیړې زعفراني رنګې جامې اچولې دي یو، او که نه د زعفرانو رنګ یې ورکړی ده دوه، او که څه بلې وجې نه زیړې وې. ویښتانو مبارکو ته خو یې زیړ رنګ یو ځل نیم ورکړی ده. سر مبارک ته یې نکریزې کال کې یو ځل ورکولی. او پاتې شوه دا کپړو ته بعضې علما وایي چې زیړې ذاتي زیړې کپړې لږ استعمال کړي دي، لیکن جمهور رایه داره چې نه، کله به چې رسول الله مبارک زعفران او نکریزه دا رنګ به د ګیرې مبارک او ویښتانو مبارکو ته ورکړه ډېر ګڼو، نو د هغه رنګ د وجې نه به د آقا مدني دا کپړې زیړې ښکارېدې. دا کپړې به څه ښکارېدې چې زیړې به ښکارېدې، او خالصه زیړ رنګ جامې یا د زعفرانو رنګ کړی شوې جامې دا یې نه اچولې، خو چونکې رنګ ګیرې ته به یې دا نکریزې ورکړې، ویښتانو ته زعفران به ورسره یو ځای کړي، غوړوله به یې ډېره،
نو کپڑے به زیړ ښکارې دي وی رسول الله مبارک داسې کړي دي نو ځکه زه دا زیړ رنگ می خوښ ده فإني أحب أن أسبح بها وأما الهلال فإني لقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى او دا ځای لږ ګران ده تپوس د کوم ځای کې کړی جواب څنګه ورکوي څلورم خو ورته دا ویلي و که نه وی زه وینم چې عام حاجیان په اول د ذیالحج باندې احرام تړي او ته په اتم باندې ترویه دا ولې وی ګوره رسول الله علیه السلام چې کله حج ته ته ذوالحلیفې نه احرام وتړ نو دننه جمعات کې 2 رکعاته مونځ وکړه خو تلبیه نه وویلې چې کله بهر ډاک ته راووته اوښه مبارکه باندې کېناسته اوښه ودرېده روانه شوه نو بیا یې تلبیه شروع وی همدغه رنګې ګوره زم د ذیالحج په اول تاریخ باندې تلبیه نه وایم احرام نه تړمه چې کله منګه د مکې نه عرفات ته روانېږو نو زه به بیا دې وخت کې احرام تړم نو په اتم د ذیالحج یوم الترویه باندې چونکې موږ د مکې نه روانېږو عرفات هغه ته ځو مینا ته نو زه ځکه په دغه وخت کې لکه رسول الله علیه السلام تلبیه هغه وخت کې وویله چې په اوښه باندې کېناسته او مخ په کعبه باندې او بیت الله طرف باندې اوښه را روانه شوه نو دغه رنګې دلته هم چې موږ کله د مکې نه روانېږو شپه وړو مینا ته زه په دغه ورځ باندې احرام تړم مناسبت باندې پوه شو که نه حضور ذوالحلیفې نه احرام وتړ خو چې کوم ځای کې جومات دلته تلبیه ونه ویله هلته احرام نیت ونه تړ چې کله بار ته راووته بیدا ډاک دلته اوښانو په خپله اوښه باندې مبارک برابر شو کېناسته اوښه روانه شوه مخ په کعبې مخ په مکې باندې نو بیا یې تلبیه شروع نو زم چې کله مخ په عرفات روانېږم نو په اتم باندې موږ د مکې نه روانېږو نو په دغه وخت کې زه تلبیه وایم او احرام وتړم اوس پوه شو په دې مسله که نه وایم فإني لما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حتى تضعف به راحلته باب التيمم في الوضوء والغسل دا ټول لري کدا وینځه باب التماس الوضوء اذا باب التيمم في الوضوء امام بخاری رحمت الله علیه چون کې عام محدثین وای چې د ترتیب لحاظ نه ساتي په ابواب د اوداسه کې نګور دلته وای التيمم في الوضوء والغسل غرض د امام بخاری دارا چې په اودس او غسل کې ابتدا بالیمین سنت طریقه ده کته اودس کې اول ګوره خلاص وین اول خیخ پوین دا قرانګ غسل کې ګوره ابتدا بالیمین چې اودس وکې نو اول بدرې لپی او په خی وګ باندې واچي بیا به په سر باندې واچي بیا به په چپ بیا به په ټول بدن باندې نو ابتدا بالیمین په باب دی اوداس او غسل کې دواړه سنت طریقه ده قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعيل قال حدثنا خالد بن محمد حفصة بنت سيرين عن ام عتية رضي الله عنها قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم لهن في غسل النبي حضرت زینب د رسول الله مبارک لور بیبي چې وفات شو ام عتیه او نور زنانه ورته غسل ورکاو نو رسول الله مبارک ورته فرمایل ویل ابدأنا بما یمنها اے ام عتیه زما لور زینب بیبي ته غسل ورکوي نو د خی طرف نه شروع شي و مواضع الوضوء منها او اول ورته دی اوداسه زینه مړی ته بودس ورکوي کنه او مزمزه او استنشاق دانی یا ګوته به ورته خوله کې داس کپړه باندې یا پوزه کې نو چې میت ته غسل ورکوي ابتدا بالیمین دا سنت ده نو چې میت ته غسل ورکوي ابتدا بالیمین سنت ده نو ژوندي ته خو ابتدا بالیمین په طریقې اعلی او اولا باندې سنت وګرځیدا وی رسول الله ام عتیه ته ویلو چې زینب ته غسل ورکوي نو یمین طرف نه شروع کړه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرني اشعث بن سعيد سليم قال سمعت ابي عن مسعود بن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتقه التيمم في تنعله رسول الله خوشالیده او د زړه تمنا او دلی خواهش التيمم ابتدا بالیمین چې یمین نه شروع کی فی تنعله چې کله په هزار پخپو کیم خیخ پاوله وترجلی چې کله ګیره او د سر مبارک ویخته ګمنځي نو یمین طرف ته به اول ګمنځول وطهوره او د کرنګ په اوداسه کې اول خلاص او خیخ په فی شانه کله
د ژوند په ټول امورو کې به ابتدا بالیمین نبی پاک خوښوله غرض د امام بخاری رحمت الله علیه له انعقاد د دې باب نه داده چې د اوبو لټول دا طلب د اوبو کول دا ضروری دی چې کله اوس یو سړی په سفر کې ده 400 غزه شرعي خې طرف ته ګس طرف ته شاته مخې ته چې کله د لمانځه وخت راشي نو طلب د اوبو ضروری ده خو چې د لمانځه وخت داخل شي چې د لمانځه وخت داخل نه او بنای تا باندې طلب د اوبو ضروری نه ده نو چې د لمانځه وخت راشي بیا به د اوبو طلب وکې نو ترجمه الباب کې دوه خبرو ته اشاره ده اول د اوبو طلب او تلاش ټول ممکنه وسیله او ذریعه به په کار واجه ټول ممکنه وسیله او ذریعه چې تا ته اوبه په باندې پیدا کیږي هغه به ته استعمال کې طلب دی اوبو به وکې خې طرف ته ګس طرف ته مخ ته شاته بعضې یو میل وایي باید 400 غزه وایي بعضې څومره چې ممکنه او دویمه دا ده چې د انسان په غاړه باندې د اوبو تلاش او طلب ده ضروري نه ده چې دا د مخکې له دخول وخت نه وکي المونز خطاب اقیم الصلاه علی متوجه کیږي چې وخت داخل شي نو بعد دخول الوقت تخپل ذمہواری ادا کا طلب وکا کوبو پیدا شوه خو او داس به وکي که پیدا نشوه فتیمموا صعیدا طیبا فإن لم تجدوا معا که طلب دی وبو دی وکا تلاش دی وکا او بده پیدا نه کړی فتیمموا خپل فرض خو دی پورا کړ کنه وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن اسحاق بن عبد الله بن ابي بكر بن سيدنا مالك رضي الله عنه قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحان صلاه العصر فالتمس الناس وقت مازیګر نږدې او خلک ګرځېدل وبو بس یاله فالتمس الناس وضوء فلم يجدوا فوضي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فوضى رسول الله دا د حدیبیه په سفر کې نو لګي وبې لوټه کې راوړي رسول الله مبارک پاغي کې خپل ګوته کې خوده و امر الناس ان يتوضؤوا خلق ته راشه او د سونه کوي منه د لوټه نه قال انس و فرایت الماء ما ولد ليوب ينبع من تحت اصابعه چې هغه برا خود کې د نبی پاک د ګوتو د منځنا د نبی علی السلام ګوره امر خارق العاده معجزه ده د ګوتو د من حتی توضؤوا حتی چې او د سونه وکمن هند اخرهم دا معجزه د لګو بونه دومره وب جوړ شوه چې پورا لخر اسونه او خان ټول په دې باندې سیراب شول او ټول مجاهدینو وسکله او د سونه ور باندې وکړل ګور اول طلب دی وبو کړی دا چې نه ده شوی نو بیا د نبی پاک معجزه سرګند شوه معمولی وبشته او راوړي هغه کې د ګوتې مبارکه کې خوده د شهادت او د وستا ګوته او هغه من نو براو خود کېده نو چې څومره کسانو ټولو ته ورسېده څاروي ته ورسېده په طریقه د خرق العادت سره